وإذا دخلت الهمزة لم يتغير العمل ومعناها الاستفهام والعرض والتمني. خبر روانه وا د لا د نفي د جنس دلته فرمایي تا چې کله حمزه د استفهام په دغه لا د نفي د جنس باندې داخله شي نو لم يتغير العمل، نه به متغیر کیږي عمل د لا د نفي د جنس. هغه نفي به پکې باقاعده موجود وي او عمل به هم موجود وي. البته معنا کې به چې کوم دی د مخکې نه فرق راشي. معنا به استفهام عرض او تمنی وي. استفهام لکه مثال وایا الا رجل فی الدار، الا رجل تا ویلیو کنه چې دا حمزه پکې نه و نو داسې دی ویلیو لا رجل فی الدار، نشته دی جنس سړی فی الدار په دې کور کې. اوس دی وی الا رجل، نو دا حمزه د استفهام د پاره شوله. ته سوال کې تپوس کې الا رجل فی الدار په خبره پوه شوې، نو بیا په پښتو کې معنی کې آیا نشته دی سړی په کور کې، تپوس کې سوال کې خبره باندې پوه شوې. او دویم چې کومه دی معنی هغه بیا چې کومه دی نو عرض وي. عرض یعنی چاته یو دا پیشکشي کول چې که ته زمونږ ځای ته رالې نو تا ته به خیر ورسېږي. خیال کې راغله الا تنزل بنا فنحسن الیک، الا تنزل بنا، الا تنزل آیا ته زمونږ ځای ته نه راځې، تنزل بنا نه راځې زمونږ ځای ته مطلب چې راشه. خیال کې راغله په دې کې هغه طلب پروت دی، لکه څنګه په استفهام کې چې طلب پروت دی نو په دې کې هم طلب پروت دی. نو دغه معنا. دریم تمنی، درېمه معنا هغه دا ده چې تمنی به وي. لکه خلک مثال ذکر کوي الا ماء فاشربه، الا ماء ایا اوبه نشته دی فاشربه چې هغه زه اوس کوم په خبره باندې پوه شوې. ښه دا د حمزه د استفهام. ونعت المبني الاول مفردا يليه مبني ومعرب رفعا ونصبا. ونعت المبني او دا بله مسئله شوه. او صفت د مبني الاول دسی صفت چې هغه صفت اول دی، مفردا مفرد دی، یلیه واقع دی متصل بلا فصله د دغه مبنی نه. یلی دې ته ویل کېږي چې رستو د یو څیز نه واقع بلا فصله، رستو یو څیز نه واقع بلا فصله. مبنی دا به مبنی وي، ومعرب او معرب به رفعا ونصبا او مرفوع منصوب برازي. معرب به خو معرب به کلی مرفوع، مبنی به ځکه چې حمل د مبنی چې صفت دی دا په مبنی باندې چې کومه دی نو په اعتبار د بنا باندې کیږي. خیال کې راغله په اعتبار د چا باندې کیږي؟ په اعتبار د بنا باندې کیږي چې دا به مبنی چې صفت دی. خیال کې راځي لکه دا مثال وروستو تا ته ذکر کوي. او یا به معرب وي، مبنی به نه معرب وي. هلکه ولې به معرب وي؟ مخکې دی مبني وي، وایي دا به معرب ځکه وي چې دا به حملي په محل د دې باندې. نو یو ځلې حمل کې مرفوع کې ځکه مقام د ده خو چې کوم دی نو د دې لا د نفي د جنس مقام محل خو رفع ده که نه. او یا د هغه محل چې کوم دی نو بنا ده په فتحې باندې، نو دې ته بعید شوی دی، لهذا صفت خو بعید شي که نه، صفت د موصوف نه بعید شي نو دی به بیا منصوبي منصوب. خیال کې خیال مثال ذکر کې مثلو لا غلام رجل ظریفه، لا رجل ظریفه، لا رجل دا ظریف د رجل صفت دی، دا رجل موصوف دی او ظریف صفت، دا مبني شو، دا څه مبني شو. دویم
لا رجل ظریف لا رجل ظریف دا چې کوم دی معرب شو او حمل شو چې کوم دی په محل د رجل باندې رجل فی الحال مبني په فتحي باندې دی خو مقام د خو چې کوم دی د ابتدائیت دی کنه لہذا دی چې کوم دی په هغه باندې حمل شو نو مرفوع ویلی شو او لا رجل ظریفا لا رجل ظریفا چې ظریفا دی وی نو دی معنا دا ده چې دا دی د هغې په لفظ باندې حمل که نو لفظ خو د هغې مبني په فتحي باندې د رجل خو دلته که تا مبني په فتحي باندې ونه که ځکه دا بعید شوی د لانه بعید شوی د لانه لہذا دی به اوس چې کوم دی منصوب وي څه وایي منصوب وي په دې خبره پوه شوې والا او که داسې نه وه یعنې مفرد نه و یلی نه و خیال کې راله مبني نه و نو فالاعراب بیا چې کومه دی اعراب دی بیا څه وایي بیا به خامخا چې کوم دی نو دی معرب ویلی کېږي په خبره پوه شوې لکه همدغه مثال به وویل لا غلام رجل ظریف فی الدار یا به څه وویل ظریف معرب به وویل ښه قیم والعطف على اللفظ دغه د نعت او دغه خبره تا د ذکر کا والعطف او عطف على اللفظ په لفظ باندې وعلى المحل په محل باندې جائز دی فی مثل یعنی عطف هم په دې کولی شي فی مثل لا ابا و ابنا و ابن ای لا ابا دا لا د نفي د جنس دی او دا اب دای چې کوم دی نو اسم دی او دا و ابنا دا په عطف دی و ابن مطلب دا چې دا به ته منصوب ویلی شي او مرفوع به ویلی شي یو نعتو یو عطف دی نو حکم د دواړو لږ فرق دی پکې ابنن مطلب دا چې دا به ته عطف کې په محل د په دې لفظ د اب باندې نو اب چې کوم دی هغه لا تقریبو نو مبنیو او ابن دا ابنن دا د لانه بعید دی نو دا منصوب وګرځېد معرب دی څه معرب دی او ابنون رفم پکې ویل شي دا بیا ته عطف کې په محل د اب باندې په محل او هغه د محل د هغې چې کوم دی رفع وښه ومن ثم ومثل لا ابن له لا ولا غلامي له جائز تشبيها له بالمضاف او مثل د دې ترکیب چې لا ابن له دی ولا غلامي له دی جائز دا جائز دی تشبیها له د وجه د مشابهت د دنه بالمضاف د مضاف سره لمشارکته له د وجه د مشارکت د دنه د ده سره فی اصل معناه په اصل معنا کې مطلب دا شه کنه چې لا ابن له دا هغه صورت دی چې د دې اب او د غلام د دې اضافت شوی دی د هو ضمیر ته اصل کې دی لا ابا له ابا لا ابا دا ابن دی ابن خیال کراله او دا غلامین دی تسنیه ده په دې ځای کې اضافت شوی وي دا لام زاید دی نو چې لام زاید شه کنه نو هلته به اثبات د الف راولي لا ابا له به وویل او دلته به چې کوم دی لا غلامۍ له نون به په اضافت سره وغورځېږي اصل کې لا غلامۍ دی لا غلامۍ دی ښه جي ومن ثم او د دغې وجې نه لم يجز لا ابا فيها دا ویل جایز نه وي لا ابا ځکه د دې اضافت نه دی شوی د دې اب اضافت دلته کې نه دی شوی هلته کې د اب اضافت شوی له د هو ضمیر ته شوی لام پکې زاید راغلی وليس بمضاف او دا مضاف نه دی لفساد المعنى د وجه د فساد د معنا نه خلافا لسیبوی خلاف ثابت دی سیبوی لره سیبوی وایي چې دلته کې چې کومه دی دا لام د دې اضافت چې کومه دی نیغ په نیغه دا مضاف نه دی
او سیبوی وی چې دا مضاف دی لہذا د دې معنا چې کوم دی درست او صحیح ده ويحذف كثيرا في مثل لا عليك او حذف کولی بشي دا اسم د لا ډیر زیات په مثل د لا عليك اي لا بأس عليك لا عليك خلق وي کلام د عربو کې د لا عليك یو جمله ده چې خلق استعمالي د دې مطلب ده چې لا عليك پتا باندې څه ګناه نشته پتا څه جرم نشته لا بأس عليك لا بأس عليك ویلې کیږي